نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما وقال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتہائی واجب الاحترام علماء کرام اور طلباء عظام اور د دې کلی او د محلې سپینګری مشرانو نوجوانانو کشرانو نسبت ډیر لوی نسبت ده چې زمونږه او د ستاسو واسطه راغلی ده د الله د کتاب سره دا ډیر لوی نسبت ده اور دا د رب العالمین ډیر لوی فضل ده دې کې شک نشتا چې نن سبا دور ته ماډرن دور وایي مادی دور ورته وایي جدید دور ورته وایي د هر سړي دین او دین سره مینا ډیره شاته شوې ده هر لوی او هر وړوکې حتی کې هر روغ او لیونی هغه دې پسې شوی دی چې زه یې شل کم خو پښتنو ورته زوړ متل ایښی دی وي شل نه ده شل به نه کې هر سړی په دې تمه باندې دی او په دې هرس باندې دی چې زه خپل مال څنګه زیات کم خپلو بچو ته پیسه څنګه وګټم په حلال او حرام باندې نن مسلمان نه دی په جایز او ناجایز هم نه دی په خپل او په پردي هم نه دی دز کولو ته تیار ضرور ویني ته ویولو ته تیار پردي مال باندې قبضه کولو ته تیار صرف اور صرف دا وایي چې زما مال زیات شي زه د زیات بزنس والا شم زه زیات کاروباري سړی شم او زما اولاد معاشره کې ښه ژوند تیر کړي هر لوی وړوکې
چې سحر شي نو په دې منډه کې مصروف وي ماښام ستړی ستومانه څښا کپړو کې د خولو ډک کور ته راځي دې دپاره چې دنیا وګټم دنیا زیاته کم په داسې فروفتن دور کې د یو سړي نسبت د الله دی عظیم او لاریب کتاب سره وي د الله کتاب یا بیانوي اور د الله کتاب یا زده کوي تاسو په ایمان وای دنه اعلی او دنه کمال والا سړی بل کېدی شي نشي کېدی دا د الله لوی کرم دی او دا د الله لوی فضل دی چې په دې څوارلسمه صدۍ کې چې فروفتن دور دی هره فتنه په عروج سره ده د هیڅ قسمه بے حیايي کمی نشتا د موبایل دور دی هر بے حیايي په سرچ کې ورکوا هر بے حیايي صرف وړو کې پیک جوړی تا تب هر بے حیايي په هر ټیم ملاويږي رونو چې کله دور داسې ده نو دې کې شک نشتا چې دنیا به ګټل غواړي دا خبره هم یقیني ده چې سحر دې وخوړه نو د ماسپښین د روټۍ ګټلو دپاره به ځان کړول غواړي دا خبره هم یقیني ده چې دا کپړې زړیږي د نوې کپړو بندوبست به پکار وي اے خلقو دا خبره هم یقیني ده چې دا باران وشي نو دا کمرې بساسي دا لنټر کول غواړي خود دین زیاته یقیني خبره ده چې کله دا سترګې پټې شي کله د دې منګلو طاقت ختم شي کله د دې سینې زور ختم شي کله د دې ژبې طاقت ختم شي او یو نه ختمېدونکې ژوند شروع شي هغه ژوند ته هم څه کول غواړي مونږ هسې وایو چې مونږ دواړه منلي دي هر سړي دا منلي دا وکنه چې ماسپښین ته به روټۍ او رزق ګټل غواړي چا چې دا خبره منلې ده چې سحر وخورې نو ماسپښین به هم روټۍ ګټل غواړي د رزق دپاره به منډه وهل غواړي څوک چې وایي چې دا منډه وهل ضروري دي او مونږ منلي دي هغه لاس اوچت کې داسې دا وکنه ده چې سحر څوک خوراکو کې ماسپښین دپاره منډه وهي او دا خبره هم مونږ منلې ده چې دا ژوند تیر شي نو د قبر دپاره تیاری پکار ده دا دواړه خبرې مونږ منلې دي که نه د ماسپښین د روټۍ دپاره مو تیاری هم منلې دی اور د قبر سوال جواب دپاره مو هم تیاری منلې دی خو اوس وګوره چې زیاته منډه چا دپاره وهو قبر دې هم منلی دی محشر دې هم منلی دی پل صراط هغه پل دې هم منلی دی مړه حساب کتاب دې هم منلی دي د جهنم هغه سرې لمبې دې هم منلی دي او د ماسپښین روټۍ دې هم منلی ده د ماسپښین روټۍ دپاره ته خو زړې کپړې اچوې د ماسپښین روټۍ دپاره ته خو ځان نه خوله وباسې د ماسپښین روټۍ دپاره ته د خپل کور نه مسافري کوې د ماسپښین د روټۍ دپاره تا خپل بچی اعلی سکول کې داخل کړی دی لیکن د هغه لویې زندګۍ دپاره او د قیامت د ورځې دپاره تا څه تیاری کړی دی هسې منلې دی دا زړه ته دې کوزه کړې نه ده هسې دې ویلي دي چې آخرت حق دی هسې دې ویلي دي چې قبر حق دی هسې دې ویلي دي چې الله سره مخامخ کېدل دي دا به د زړه نه الو څنګه چې د روټۍ دپاره د زړه نه محنت کړی دی چې دغسې محنت دې د قیامت دپاره هم کړی وی نو منل به ټیکو نو ما عرض دا کورونو دې دنیا ته الله انسان را لېږلی دی
زه داسې د ډېرو اوږدو خبرو اراده نه لرم لنډې خبرې به کوم جامعې خبرې به کوم او هغه خبرې به کوم چې انشاءالله ستاسو به قبر کې او آخرت کې په کار راځي نو بهرحال دې دنیا ته الله را لېږلي اور دې د دنیا په ژوند کې تا ته ډېر نعمتونه درکړي دي تا له ډېر سهولیات درکړي دي یو د سولر سیستم ته دې وګوره چې کله په بیل او د میټرو نه تنګ شوې نو دا انور خو مخکې مو خو دا سهولت او دا فایده دې چا نه اخیسته ولې چا پسې بیل راغلی چې دې ته خیال شي خو تا له دومره تیز دماغ درکړي دي چې د میټر بوج پرې راغی نو ناشنا سولر سیستم دې ایجاد کړو پخوا چې ته یو سړی ډېرې ګرمۍ وهلی و نو دې سولر سیستم ته چې وکتل نو ډېر خوشحاله شو او چې دا د انور په زور باندې پکې دومره تیز چورلی وي د قیامت په ورځ چې د انور ډېر رانږدې شي وي یاره دا سولرونه خو به دا پرې سوې بار وغورځي نو عرض مې دا کو چې وګوره د ستا دپاره الله رب العالمین کم نعمتونه پیدا کړي دي اے انسانا تو هم د څه دپاره پیدا یې اے د آدم بچیا ستا دپاره هم یو کوانټیټي یو لیمټ یو مقدار یو لا او یو قانون مقرر دی چې ستا مومنټ او ستا حرکت به د هغه لا او قانون مطابقي کم قانون چې د بره نه چا رالیږلی دی الله رالیږلی دی مسلمان ته وایي چې ته آزاد نه یې ټولو نه لومبۍ په تا ذمهداري دا ده چې ته به الله پېژنې دا د ټولو نه اول ذمهداري ده خلک چې دنیا کې ژوند تېروي پاکستان کې ژوند تېروي هر سړي ته دا پته ده او که نه چې فلحال زمونږ حکمران او مشر لیډر څوک دی نو دنیا کې چې ته د ټریفک قوانین فالو کې او په ټریفک باندې سفر کې نو خامخا د سړک د قانون نه خبرې ته چې یو عدالت ته ځې د عدالت د قانون نه ځان خبرې که نه چې په یو سکول ګیټ باندې وردن نه کېږي د هغې یونیفارم د هغې ډریس لباس هغه تا سره وي د هغې نه ځان خبرې نو چې د رب په دې دومره لویه دنیا کې ژوند تېری خپل رب به په اصل معنو کې پېژني که نه به پېژني دا د انسانانو لومبۍ ذمهداري ده کله کله داسې دا خوږ اواز والا علماء کرام یا داسې پستو خبرو کوونکي علما چې په منبر باندې د جهنم او د عذاب قبر تذکیري وکړي نو دا عوام ډېرو جاړي او کورونو کې د بوډېګانو خو غږ مه کوه هغې ته خو هسې هم پته ده چې 13-14 تیر دي د 15 نمبر دی نو هغې خو ډېر دا زړه داسې نرم وي نو وجاړي چې یاره دا جهنم دی او داسې عذابونه دي آخر زمونږ به د نجات لاره سي آخر مونږ به خلاصېږو په څه باندې آخر داسې کم ګور استعمال کو چې مونږ د قیامت د دې سختو نه بچ دا د هر سړي ذهن کې راځي که نه راځي عالم چې تقریر وکړي نو د عوام وایي دا خبرې حق دي واقعي چې قبر کې بل څوک نشته قبر کې مال فایده نه ورکوي واقعي چې قبر کې جایداد پیدا نه ورکوي خو مونږ څه وکړو څنګه ځان سم کړو د انسانیت اصلاح څنګه راولو د زندګۍ مقصد مخې ته څنګه راولو دا د هر سړي مخې ته یې که نه وي چې منم چې آخرت حق دی خو تیاری ورله څنګه وکړم نو د تیاری دپاره لومبۍ مسله ده د الله توحید او د الله د یووالي مسله د مفسرینو کې یو مفسر دی تفسیر قرطبي ورته وایي هغه تفسیر قرطبي دویم جلد کې د سورت بقرې د وإلهکم إله واحد آیت لاندې لیکي ان اول ما یجب اظهاره ولا يجوز کتمانه امر التوحید د ټولو نه اول هغه مسله ان اول ما یجب اظهاره اول هغه مسله یجب اظهاره چې د هغې ښکاره کول په عالم باندې واجب دي دا علما طلبا ناستې دي پوهېږي
امام قرطبی دا سے مالکی شان دے او دا اصطلاح دا حافظ ابن کثیر شافعی هم دا احناف علماء د واجب او د فرض منس کې د فرق قائل دي فتح القدیر کې ابن حمام په دې باندې بحث کړی دی ابن عابدین شامی هم دا رائے ده چې د فرض او واجب منس کې فرق شته امام مالک رحمه الله علیه د بعضی تحقیق نه هم دا خبره مستفاد کیږي چې د فرض او د واجب منس کې فرق شته لیکن شوافع علماء او مالکیان اکثر اغی د فرض او د واجب منځ کې فرق نه کوي ادا یو شی غني نو عرض مې کو د یجب ټکی راوړو چې دی دا یجب فمانه د فرض غني نو ان اول ما يجب اظهاره ولا يجوز كتمانه امر التوحید طولنا اول اغه مسله چې د هغې بیانول په عالم باندې واجب دي فرض او لازم دي ولا يجوز کتمانه او د هغې پټول ناروا دي حرام دي امر التوحید هغه د الله د یووالي مسله ده هر مسلمان تبا په دې خبره باندې کلک یقین حاصل وي چې یو الله حاجت روا او مشکل کشا دی او د دغه الله سره هیڅوک شریک نشتا حصدار ور سره نشتا قرآن کریم هم دا مضمون ذکر کئی اللہ فرمائی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اے انسانانو کلا چی دنیا کی جن تیروے او د دنیا په جن کې مزی اخلینو دو عقیدی په باب کې دا اول خبر ملحوظ نظر وساتے اللہ فرمائی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ستاسو حاجت روا و مشکل کشا صرف دا اللہ ذات دے لا الہ الا ہو او دغا رب العالمین نا علاوہ بل سوک ستاسو حاجت روا نشتا بل سوک مو مشکل کشا نشتا بل سوک ستاسو د نفع او د نقصان مالک نشتا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اے خلقا دنیا کی دی خبر سر جن تیر کے چخپل حقیقی ربو پی جنام دخپل ربو فادار جوڑشا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اے خلق ستاسو حاجت روا یو اللہ دے ستاسو مشکل کشا یو اللہ دے تاسو تا اولاد در کون کے یو اللہ دے ستاسو دو پریشانو ختم ان کے ذات صرف دا رب العالمین ذات دے نو تاسو بيدا الله نه بل چا ترا مدد شنوائے پیر بابا ستا حاجت روا نه دے میاں کریم شاہ بابا ستا مشکل کشا نه دے علی حجویری ستا آواز اوریدن کے نه دے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ستا دو مصیبتنو حل کون کے نه دے رب العالمین دو قرآن پا جب باندے دے امت مسلمت اعلان کی اے دو دنیا خلقو تاسو دی دستور سرزان عادت گئے چھ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم ستاسو حاجت روا یو اللہ ستاسو مشکل کشا یو اللہ لا الہ الا ہو ستاسو بلسوک حاجت روا نشتا ستاسو بلسوک مشکل کشا نشتا لا الہ الا ہو علماء کرام ہوئی گی دی تصور دا سالبی کلی وی چھ لا الہ الا ہو بس کا حاجت روا دے نو دغ یو دے داد حسر پا طریقہ باندی وجودی شے مرتب کئی چھ اللہ نہ بغیر بل سوگ حاجت روا نشتا نو دا اغلم بے مسئلہ دا چھ انسانان دا دی مکلف دی چھ خپل رب غو پی جنی خپل رب سر کلک تعلق جوڑ کی دا سے نوی چھ ہر زے کی شن قبر وینی پا قبر باندی شن غلاف وینی بس اگا کانی بزان باندی وخی وی چی ار دا دیر لوی سپیشلسٹ پخاد دے خلقو دا یو طریقہ وا چی پچا باندی بسرخو گراغے نو خلق بوتوی یا
سړیا ته د پلان کی خبر نه خبر او خزو کې هم دا مرض ډیر زیات دی چې د کم سړی سر خوږیږي کنه خزي وي یخوارینو تاسو ته پته نشته دا تر ډیرې بابا ست پروت دی اخو څه قبر کې نټ نه کی چې هغه کې مصروفه دی خو دې ته به ټوخي ته پروت دی کنه خو ویدل نوی خلک راغلی دي دا خبرې نه مني خزي دا وایي کنه وایي د خزو دا عقایدو دا خو الحمدلله الله رب العزت حق پرست علما پیدا کړل او هغه حق پرست علما او د الله کتاب بیان کو او هغه حق پرست علما د الله کتاب صرف نارینو تنا زنانو ته مورسو اوس باطل پرستم تنگ شوي دي چې دا خلک په څه باندې مصروفه کو دا خو هغې ته پته ده چې د پیر بابا ګرنټي ختم شوې ده بس د الله او د هغه معامله ده دلته کې هغه سره وای فای نه کنیکټ کېږي هغه سره د رابطې کولو زمونږ هیڅ تعلق پاتې نه دی نو کله چې حق پرستا د حق بیان کوي دا کار وي د باطل چې د حق پرستو مخې ته یو داسې خبر راولي چې هغې سره د حق میشن کمزوري شي سیدنا موسی علیہ السلام خو بېشکه د الله لوی پیغمبر و که نه و سیدنا موسی علیہ السلام د فرعون هغه ټول فرعوني طاقتونو مقابله کې آواز اوچت کو نو کله چې سیدنا موسی علیہ السلام فرعون ته د الله توحید بیان کو نو فرعونی طریقې ته غوږ کړه فرعون سوی هغه قابل جرنیل کنه هغه توي فما بال القرون الاولى د مړو باره کې د څه خیال دی المحند علی المفند سره د عقیده برابر ده که نه ده دا خو هم زمونږ رجسټرډ کتاب دی که نه جي فما بال القرون الاولى د مخکنو پیړو باره کې مې خبر کا نو هغه ډېر هوښیار سړی و هغه ته پته ده چې که دا مړی لکه د پیر ګوهرشاه داسې والوځي او راوالوځي که نه او په ده باندې داسې ډېرې کوکې او دی داسې د لوګي په شکل جومات ته م راشي بس مړی دی دی هېڅ هم نشي کولی هغه ورته لنډه وایي علمها عند ربي په دې زما رب پوهېږي ما سره د ژوندو خبرې کوه ما سره د توحید خبرې کوه ما سره د رب د صفاتو خبرې کوه نن د باطل دا یو سوچ دی نن د باطل دا یو حربره چې کله د الله توحید بیانې نو دی وایي د حیات النبی باره کې د څه عقیده ده یاره مړی اوري که نه اوري یاره مړي ته دا روح را واپس شوی دی که نه دی را واپس شوی وایي ما چې را دومره وخت توحید ووي دا تا واورېده که واودې نه رېدو دا صرف د باطل پرستو پروپیکنډه ده د دې هم دکه یو جواب دی چې علمها عند ربي د دې علم زما د رب سره دی په دې باندې زه نه پوهېږم دا د برزخ معاملې دي بس په دې باندې رب العالمین پوهېږي خو دومره ده چې مسلمانانو له پکار دا دي چې صرف د دې د وجې د دین نه نه رستو کېږي چې یاره اتیا فرقې دي ډېرې پاټې دي مړه هر مولا له داسې چالاکي حاصل ده هر مولا داسې صغرا او کبرا جوړ کی چې مړي باندې داسې کرکټي کوي چې شاید افریدي هم ونه کي نو پکار دا ده چې د جنگ ټیم وي ستاسو محله کې د دوو کسانو جنگ شي د دوو سړو جنگ شي د ابیګانو د جنگ خو څوک صلح نه کېږي دلته کېږي د ښځو د جنگ به څوک صلح کوي هغې اسم یو بل نه سر راکاږي نور څه نه کوي په تماچه خو بوډ ښځې نه شي راښکې خو د ښځو جنگ کې خلک روغ نه کوي د سړو هغې کې کوي نو د سړو چې جنگ وي نو خلک څه وایي منځ له یې مه ورځئ که نه د کلي معتبر مشران راشي ځان پوه کړي او روغ وکړي داسې وي که نه محله کې چې جنگ وشي یا د دوو سړو جنگ وي یو حق یو بل باطل وي که داسې نه ده داسې خو نه وي که نه چې دواړه باطل وي یا دواړه په حق وي خامخا چې سړی ځان وکړی پته ولګي نو یو حق وي بل باطل وي میلې ته چې لاړ شي ټولې ګوړې سمې دي که نه رنګ او چونې والا ګوړه هم وي میلې ته چې لاړ شي هره کپړه مزیداره وي که څه کپړې خراب هم وي نوټ چې د پیسو راخلې بعضې نوټ ډیسي وي داسې نور ته ونیسي داسې رایې کاږي میلې ته ځان سره چینی او پتې اوسي هلته کې پکې چای پخه کې چې دا ګوړه څنګه ده نو چې کله د ګوړې باره کې جنگ دی ته داسې نه کې چې ګوړه پرېږدې د کپړې باره کې جنگ دی چې دا ښه کپړه ده که خرابه ته کپړه نه پرېږدې
لیکن چې د دین باره کې جنگ دی نو دا دین دی ولې پرېښودو؟ څنګه چې د دوو کسانو په جنگ کې حق او باطل معلومېدی شي داسې د دوو مولانو په جنگ کې حق نشي معلومېدی. او د مولانو جنگ کې ډېر زر حق ځکه معلومیږي چې مولا سټ غټ کړي وي خو قسم دی که دی ګزار کولی شي. دی تا جنګ چې ته ترې وروسته شوي چې د پلار جنګ وکړي چې لسو طالبانو یو مولا نیولي نه وي هغه دا نه وایي چې ما ورته پرېږدی، هغه وایي ما پرېږدی خو دی بل ته وایي چې ګورې ته 10 کاله چې دا وظیفه خوړلې ده او زه دې راټینګ نه کړم بیا خو ونه شوه. نو عرض مې دا دی چې مولان جګړې نه کوي، مولان جنګول کوي. یو جنگي یو جنگول وي دا متعدي بیماران دي، دیو بل جنگي همیشه د پاره. نو پکار دادا چې دا د انتشار دنیا دا نو تاسو حق او باطل کې د فرق د پاره د دې ځای نه کار واله او دې ځای نه کار اغستل دې ته وایي چې قرآن ته کښېنه. هسې د دې نه بله فایده نه اغستلی کېږي. پوخا یو سړي چېرته میخ دیوال کې ټک وو نو تلې یې ولې داسې رابغه سوک باندې هغه میخ ټک وو، چا ورته وي دومره کمعقل یې لږ دې ځای نه کار واله. نو هغه ولې چې د سر رابغولی دی یو 3 ځله نو بېهوشه شوی دی چې هسپتال ته بوتلی دی وي څه چل شوی دی وي یاره یو د نه سړي بچی و کمعقل شی و چې ټول عمر یې چته غرونو کې تېر کړی. ما قسم د میخ ټکو هغه دله راته وي دې ځای نه کار واله وي چې دې ځای نه مې کار اخیستی دی قسم دی که بیا پوه شوی یم چې زه جلو شو بیا نه یم پوه شوی. نو دې ځای نه کار اخیستل دې ته وایي چې دې قرآن ته کښېنه، دې قرآن ته متوجه شه او د دواړو خبره واوره. مونږ وایو په چا باندې چې مرګ راځي نو مرګ دې ته وایي چې ابانة الروح عن الجسد وازالة القوة الحيوانية، چې دا روح د بدن نه مکمل جدا شو اور د انسان لاس پوکې طاقت ختم شو، دې ته مرګ وایي. ستاسو علاقه کې مړي تاسو لامبوئ که نه په خپله لامبي؟ سړی چې ډېر بیمار وي که نه خپله ښځه هم ځان ته نه پرېږدي چې سړی یې ولامبي، که داسې ده؟ خو چې لامبئ یم بل په یو طرف هم بلړئ په بل طرف هم بلړئ داسې حال ته راغی او دی بیا اوریم او دی بیا وینیم نو د خښولو نه مخکې په لوړو دوالو نه دی چې مونږ تاسې بیا ولې لامبو؟ د ده چې بلوټوت دومره تیز دی چې دا بلا شی بیا هم اوري او ویني. یو خبره ده کېدای شي سړي د اسقاط او د شومې دا نوړی داسې غټې غټې والي که نه نو دا قوت سماعي او بصري دومره زیات تیز کړي چې بیا دې کې ابزرویشن په اینډډ کېدو سره نه راځي ختمیږي نه بس بیا هم په څه طریقه باندې وي. نو اوله خبره چې الله رب العالمین په چا د مرګ فیصله وکړي نو د مرګ په ټایم کې چې الله روح واخلي او دا کیفیت قرآن ذکر کوي. فرشتې ورته وایي اخرجوا انفسکم، روحونه مرابار کې وتزهق انفسهم، زهوق معنی امام رازی تفسیر کبیر کی کوي الانقطاع والامساک عن البدن، دا روح د بدن نه جدا شو، دا قرآنی فیصله ده. لنډو الفاظو کې قرآن وایي فیمسک التی قضا علیها الموت، پچا چې الله د مرګ فیصله وکړي د هغه روح ځان سره ونیسي. نو دا خبره د قرآن نه ثابت شوه چې د مرګ ټایم کې الله د مړي دا روح څه کړي ځان سره نیسي. د هغې نه بعد حیات برزخی شروع شو، د دنیا د ژوند سره خبرې ختم. هغه حیات برزخی باره کې الله فرمایي بل احیاء، دا ژوندي دي، دې ته یو قسم ژوند حاصل دی. ځینې مونږ هم وایو ژوندي دي اوري او ویني که نه، الله وایي ولکن لا تشعرون، ته خو سیټ ته کړه داسې ژوند دی چې ته پرې نه پوهېږې. دا ته چې کوم قیاسات کې دا هسې په زور لګیا یې. تر دغه پورې ژوند چې حیات برزخی دی الله رب العالمین دی ارواح له په علیین کې یا سجین کې چې نیکان خلک علیین چې بدانی سجین کې یو ټکانه ورکی. بس تر دې حد پورې دا ژوند ثابت دی. خدا نور د مولانو صرف د شر او د فساد خبرې دي. یره جی روح ورته راغلی دی که نه دی راغلی؟ قرآن فیصله کوي فیمسک التی قضا علیها الموت، په چا چې د مرګ فیصله وکړي د هغه روح دنیا ته عادتا مستقلا بیا نه راځي.
نو عرض مې دا کو چې اصل مسله و د الله د توحید خو باطل پرستو خلقو د عوامو د جنگولو دپاره دا حق مسله د عوامو نه لرې کړه د دې لار کې رکاوټونه جوړیږي نو عوامو هوښیار چې لومبې پیژندل په موږ تاسو باندې د خپل رب العالمین هغه رب سره وفاداري شروع کو د ټینشنونو د ختمېدو دا یو علاج دی څوک وایي چې د ټینشن د ختمېدو وظیفه راکا څوک وایي چې د مال د زیاتېدو وظیفه راکا څوک وایي چې داسې ذکر راله راکه چې قرض مې ختم شي دا په دې باندې نه کېږي قرآن ضابطه ذکر کړې ده لومبې مسله ومنه خپل رب سره تعلق جوړ کا د برن خپل کنیکشن مضبوط کا د خپل رب وفادار شه کله چې د رب وفادار شي دا ټول سبا الله ستا ته مسخر کی دا الله اعلان راغلی دی وإلهکم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحیم حاجت روا یو الله مشکل کشا یو الله تا الله یو منلی دی کنا د کلی هر قبر تا هغه سره شریک منلی دی هر زړه ابې تا د هغه سره شریکه کړې ده چا ور سر د غوانو ښکرې شریک جوړ کړي دي چا ور سر د زیارت شمې شریکې جوړې کړي دي چا ور سر د قبر غلافونه شریک جوړ کړي دي چا ور سره اولیاء او انبیا شریک جوړ کړي دي د الله لومبې اعلان ومنه وإلهکم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحیم حاجت روا یو الله دے صرف یو اللہ امنا کله چې د الله توحید اومنو پریشانې به د حل شي مشکلات به د حل شي قرضونه به د الله حل کی او کله چې د الله سره شریک منلی وي کله د الله یو نوی منلی والله که د پاکستان دا ټولې وظیفې را جمع کې او ځان پورې ډیر تعویذونه وتړي الله ګواري چې دا هیڅ مشکلات د حل کولی نشي مشکلات به هله حل کیږي چې د رب وفادار شو رب سره غداری نه کو شرک د رب العالمین سره غداری ده که د یو سړي ښځه ډیر لوی جرم وکړي او الله دې نه کړي کټوې پخیږي او هغه ټوله واړی خلک ښځه وجني نه او خلک ښځه په دې باندې شړي نه داسې ده که که یو ښځه د خاوند ټولې کپړې وسیزي بیا هم خلک ښځه وجني نه خلک ښځه شړي نه طلاقه کوي نه یو ښځه ده هغه ماشوم ته خیال نه کوي هغه ماشوم ګرمه کټوې په ځان باندې راواړوله او هغه ماشوم غوښه لاړه تش اډوکې پاتې شو بیا هم خاوند ښځه وجني نه دکه ښځه ده که چرته کې د خپل خاوند نه بغیر د یو سړي سره په بستره کې شریک نه په ملاسته کې شریک نه په خبرو کې شریک نه په جبه کې شریک نه صرف د سترګې په اشاره کې د خپل خاوند سره بل خاوند شریک کو نو موږ تاسو پښتانه یو داسې ښځه د پرېښودو قابله ده داسې ښځه په نکاح کې د ساتلو قابله ده نو کوم لوی رب چې دی حقیقي مالک الاملاک ذات هغه ذات سره تا کله پیر بابا شریک کړی کله میاں کریم شاه بابا شریک کړی کله کاکا صاحب شریک کړی کله شلغزی بابا شریک کړی کله تورډيري بابا شریک کړی نو کم خاوند چې د ښځې سره شریک نه مني نو هغه د خاوندانو د انسانانو د پاسه چې کوم لوی رب دی هغه به ځان سره شریک برداشت کړي نه برداشت کی نو رونو رومبه مسله چې د الله یووالی دې زړه ته وردن نه کو دویم خپل ژوند د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو مطابق کو نن کلک په دې معاشره باندې نظر واچو الله گواه د نن معاشره بيدینه طرف ته روانه ده کم ناروا او کم بيدینی د جنن معاشره کې موجود نه ده د زنا بازار د مسلمان په دې ملک کې ګرم ده د پیسو پشمار باندې تا ته د هر ملک ښځې په زنا باندې ملاویږي دا د مسلمان ملک دی دی چې م سټوګرئ نه وي یاره منګایي ده دی چې م کینې نه وي یاره پریشانی ده او د الله بنده ستا په ملک کې کم ناروا ده چې هغه نه کیږي کم زناکاري ده چې هغه ستا په ملک کې نه ده شروع کم ګناه ده چې هغې ته ستا زړه لبیک نه وایي کم ناروا ده چې ته پې قادر او ته نه کې
مړه څوک چې په کوم ګناه باندې قادر دی بس هغه هغې ته لبیک وي څوک چې کوم ګناه طرف ته توجه یې کېږي وس لري نو بس هر سړی هغه ګناه ته تیار دی اکه د امام غزالي خبره ده وي هر سړی فرعون چغې وي خو د فرعون عمره طاقت چا سره نشته کنی هر سړی د فرعونیت چغې وي دا ولې نن مسلمان داسې خوار شو داسې ذلیل شو ستا د دین خلاف کمې پروپیګنډې کېږي د دین اسلام خلافي کمې ګمراه فرقې راوباسلې قادیانیت ته وګوره څومره په زور باندې شروع دی د مسلمان د خرابولو دپاره انکار حدیث فترو ته وګوره څومره په زور سره شروع دي دغه رنګې سیکولریزم نظام ته وګوره کمونیسټو دهریانو ته وګوره دارنګې د مذهب په نوم باندې گمراه فرقې شیعګان بریلیان بدعتیان هغه څومره په عروج سره روان دي خو بیا هم مسلمان د خپل دین خپل مذهب خپل اسلام خپل الله او د قانون نه خبره دی او کله چې مسلمان دی حد ته ورسي رونو بیا په د رب العالمین عذابونه د رب العالمین امتحانات شروع کی او نن مسلمان دی حد ته رسیدلی دی وګوره ګاونډي د ګاونډي نه تنګ دی مالدار ته وګوره نن مالدار ته د امتحان دپاره یو لویه موقع الله ورکړې ده غریب سړی به د هغه په خاندان کې اوسي یو مالدار دا احساس ونه کو چې د دې غریب سره دا خپل مال شریک کم ستا په ګاونډ کې ګاونډی غریب نه روده کېږي اے مالداره ته ایسی ته پروت اے مالداره تا ته سهولیات دي ستا د غریب د حال نه ته څه خبرې هغه د میټر د بوج د وجې ځان ته دویم پنکم نشي کولاولی وی بیا راپسې بیل زیات راځي اے مالدارو دا نن په تاسو باندې امتحان دی د خپلو غریبانانو خلکو سره ډېر د نیکۍ سلوک شروع کې علامه ابن قیم رحمت الله علیه یو ډېرې باریکې نکتې ته اشاره کوي هغه وایي د غنمو دې دانې ته وګوره د غنمو دانه خو م لیدلې ده که نه د دې په منځ کې یو نښه راغلي هغه وایي دا نښه اشاره د دې خبرې طرف ته چې دا غنمو دانه ټوله ستا نه ده دا په منځ باندې غریب سره نیمه که دې کې تا ته اشاره ده چې دا غریب ځان سره را یوځای کا کم غریب دی د هغه لباس نشته غریب له لباس ورکا هغه ته د خوراک بندوبست وکړه ته خپلو بچو ته اعلی لباس برابرې خپلو بچو ته اعلی تعلیم دپاره منډه وخې خپلو بچو دپاره اعلی خوراک تیارې چېرته په کم محله کې چې تېرېږي په کمه کوڅه کې چې تېرېږي چېرته د دغه غریبانانو بچو په سر باندې هم د شفقت لاس راکاږه څنګه چې ستا بچي اعلی لباس خوښوي څنګه چې ستا بچي اعلی کپړې خوښوي څنګه چې ستا بچي اعلی خوراک خوښوي د غریب دی بچو سره هم خېټه ده دام یو آه لري دام یو فریاد لري دته هم لباس واخله الله ګواه دی چا چې خپل مال کې غریب ځان سره شریک کړی دی چا چې خپل مال کې غریب ته حصه ورکړې ده عالم ته حصه ورکړې ده طالب علم ته حصه ورکړې ده دیندارو ته حصه ورکړې ده نن وګوره دنیا په هغې باندې ګواه ده الله هغه له دا دنیا خپوله داسې راوستې ده چې د هغه د مال د ختمېدو تصور نشته ستاسو د محلې باره کې زه کله کله مولانا صاحب سره ګپ لګوم چې دا محلې والا ډېر بردبار او داسې غټې سینې والا خلک دی ډېر طلبا تاسو ته راځي او هغې ډېر په خوشحالۍ او په فخر سره د هغې خدمت کوي نو دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده دا جون خو هسې هم ختمېدونکی دی دا روټۍ خو هسې هم ختمېدونکې ده څومره د خوشحالۍ خبره ده چې ستا طعام طالب علم وخوړو څومره د خوشحالۍ خبره ده چې ستا طعام یو دیندار عالم وخوړو څومره د خوشحالۍ خبره ده چې ستا په پیسو باندې طالب علم ځان له کتاب واغستو څومره د خوشحالۍ خبره ده چې ستا په لسو روپو باندې طالب علم خپل چپل واغستل واه قربان شه د هغه
هغه سړی نه چې د هغه مال په مدارسو باندې لګي، قربان شه د هغه سړی نه چې د هغه مال په دیندارو باندې لګي. او په الله قسم که دا مال په طلباو باندې نه لګوي، که دا خپل مال په دیندارو باندې نه لګوي، دا خپل مال په نیکانو خلکو باندې نه لګوي، که دا مال مو په مدارسو باندې نه لګوي، والله غټ غټ اسپتالونه ورته کولاو دي. کله به درنه تاړه او تحصیل کې پیسې لګي، کله به درنه عدالتونو کې پیسې لګي، کله به درنه ډاکټران پیسې اخلي، جی دا د ټیسټونو پیسې دي، جی دا لیبارټرۍ ته د لیږلو پیسې دي، جی دا د ایکس رې پیسې دي، جی دا د ایم آر آی پیسې دي، جی دا د بوتلو د دارنګ چې کم دی نو د ګولو پیسې دي، دا چې کم دی چې نو دا د ټیسټونو پیسې دي، دا پکې د ډاکټر پیس دی. ولې الله په دومره پریشان وخت کړی؟ تعالی چې الله کوم مال در کړی دی، الله فرمایي ومما رزقناهم ينفقون، تا د هغه مال نه انفاق پرېښی دی. نو عرض مې دا کو ورونو آخري خبرې کوم چې د الله د دین صحیح تابعداري شروع کړي. که د الله د دین تابعداري نه کوو، الله ګواه دی تباه او برباد بشو. خو مسلمان د الله د دین تابعداري څنګه کوي؟ د خپل مرضی مطابق، د خپل مرضی مطابق. بس چې څه خوښه یو هماغسې کوي. مشهوره خبره ده چرته کې هندو قبلې ته متیازې کولې. پښتون قوم خو په خپل دین باندې ډېر لایق کوي که نه، چې قبلې ته متیازې کولې نو چې یاره متیازې کولې بس پښتون لیدلی چې زما قبلې ته متیازې د نه سړي بچیا دومره نه خبر. په هغه ټایم پې ورغلی دی، پر د وخت نه راښکې دی او سخت یې وښلی دی. نو بس هغه خو پوه شو چې کار دی ښه نه ده کړی. ملامت سړي خو دا غلي خوی بیا ډېره مزه کوي، خو ده زړه کې وی چې یاره یو ورځ به دې خدای خطا کړي، بس ځان له به په دې ډه ښه کوو. نو بل ورځ پښتون له متیازو زور ورکړی دی، نو چې متیازې سړي له زور ورکړي خو د مزغو دا نیمه حصه بیا کار نه کوي. ځکه بوډا نه چا تپوس کړی و چې ټولو کې 15 کاله ژوند دی، تېر کو ټولو نه سخت ژوند دی کم لیدلی دی. وایي چې خېټه دې خرابه وي، متیازو زور در کړي او پر دواغ درته غوټې شي، او د ځمکې له خپې را بغې وي ټول. نو سخت ټایم ما ته دا ښکاري. نو بس هغه ویلي دي چې دا خو ډېره ښه موقع ده چې پښتون څنګه په بوډ راخ کې دی او کېناست شوی دی که نه، نو به دې خو ته لږ یارېدم. پښتون او مسلمان ته خو الله ډېر روغ هم ګوره ورکړی دی ښه. نو دې پې داسې غلې غلې خواله تو دا ورته وایي څه کې؟ دې ورته وایي تا نن بیا قبلې ته مخ کړي دي، د خپل دین بې عزتي دې کړې ده. او ده پې بیا را باندې کړی، ورته وایي زما خپله قبله ده، که مخکوم وته که شاکوم وته، ستا پکې څه کار دی؟ نن مسلمان د دین نه خپله قبله جوړه کړې ده. بس زما خوښه ده جي زه به هسې د توحید او سنت نوم اخلمه، خو چې غم مې وشي غټه میخه به پکې حلالومه. زه به هسې خبرې کومه، خو چې یاره د محرم ورځې راشي که نه، زه به ښه چڼه پخومه، ګونګړي به پخومه او هغې کې به مې اچومه، او زه به ښه چې کم دی نو چوري کومه د سفر په میاشتې کې، او چوري به تقسیمومه. بس دا د خپلې خوښې دین دی. الان کې د خپلې خوښې دین مونږ تباه کړو، او وجه څه د دین مونږ زده کړی نه دی. مسلمان ګورې هسې د دین نوم اخلي، خو د دې دین دې ځای کې ډېر زیات تنګېږي. دی بس هسې د چا په زور راغلی دی، د چا په څه راغلی دی؟ په خپله ده. اوس تاسو چې نه حاضرېږئ نو سبا به جمعه کې د مولوي صاحب نه څوک خلاصي؟ دی به وایي نه چې بیمانو ټول یو کس پروګرام ته نوی راغلی. نو عام طور خلک دا د مجبورۍ نه راځي. دین سره مینه د ډېرو لږو خلکو ده. او مشهوره خبره ده چېرته خلک داسې ډېر ناستو نو یو ماشوم چېرته اوبو ته پرېوتی دی، نو بس د نیکۍ کار کې خلک بیا یو بل ته وایي چې یاره دا کار وکړه. نو بس هغه اوبه کېدی شي چې ډونګی وي، هر سړي وی چې دا ماشوم د نمرې راوچتې که چا راوچتاونه، یو پکې هوښیار و هغه ته پته و چې دا پښتانه دي په پیسو ته خو دي ابی ویلې ده. نو داسې وکړه چې انعام هغه یو وایي چا چې دا ماشوم راوچت کو بس دله به زه انعام ورکوم. دې کې چې غرب شي او بابا ټوپ کړی دی چې راووتو خلکو ورته وایي دی خو راشه انعام والا. هغه وایي انعام سره به بیا ګورو، اول راته ووایي دا کم زم طلاق دي که راکړه. هغې وی سړیه مونږ وی که ته د ثواب باندې کوز شویان تا ته چا نن مسلمان که د الله دین ته راځي دی د چا په دیکه راځي. الله ګواه د ثواب ته زمونږ ډېره کم اراده ده. په کار دا د ورونو چې د الله دین ته مونږ داسې متوجه شو
د الله دین مونږ داسې خپل کو عمل کې راولو قرآن درسونو ته ناستو کو عملی میدان تروزو او دغه رنګې د علماء حقو ملګرتیاو کو خپل مال د هغې دپاره وقف کو خپل جان او خپل اوقات د هغې دپاره وقف کو چې دا علما د دین خدمت وکړي امونږ ته صحیح د قرآن او د سنت مسائل بیان کړي دا د دې عوامو ذمہ داری ده چې عوام به د الله د دین دپاره مال لګوي دا د عوامو ذمہ داری ده چې عوام به د الله په دین باندې خپل وقت لګوي خپل جدوجهد به کوي زیات تر به خپل مال لګوي او دا د علماو ذمہ داری ده چې د الله کتاب به بیانوي لتبیننه للناس ولا تکتمونه د الله کتاب به دا علما بیانوي او یو مسله به نه پټوي عوام به مالی تعاون کوي علما به حق بیان کوي کله چې داسې حق بیان د علما وي او عوام تعاون کوي دا معاشره به دیندار شي معاشره کې به نوجوانان دیندار شي لوی واړه به دیندار شي دا ټولې پریشانۍ به ختم شي او کله چې معاشره دیندار نه وي رونو دا معاشره بیا سمیدې نشي ماشومان خپل دین طرف ته متوجه کې دا ګوره یاد ساتئ دا ونه وایې چې یاره سکول به پې ووامه او د ښه کېدو دپاره به مولوي صاحب دم واچي په دم به ښه شي چې د دنیا تعلیم روان کي که نه او د دنیا چپې یې ووایي قسم دی چې بیا یې وظیفې نشي ښه کولی ته به تربیت کې او مشهوره خبره مې راته کړې وه چا ماشوم ډېر رواني کول تنګ ته نه راغی هغه وی چې یاره یو مولوي صاحب ګوره دا تعویضګر ډېر زیات راوتي دي بس خو چې ګورې نو په یو شوب باندې سړي سره چې کوم دی نو څه کوي کویدن هم درله کوي ودونه هم دله کوي ښځې هم درته راولي بینکونه هم درته راسپړي مړه په تعویضونو خلکو هغه کارونه شروع کړي دي چې قسم د عمران خان یې ونه کړي نو بهرحال چې ستړي شو په ماشوم باندې ډېر روانکار نو یو مولوي صاحب له دم لبوتو چې مولوي صاحب په دم واچو دی واپس را روان دی نو ماشوم ډېر په مزه مزه را روان دی سړی ډېر خوشحاله شو چې دم په اثر کړی دی ورته وایي ماشاءالله وي زم طلاقه که ما ته پته وه چې په دې دم ته سمیږي که نه وي سړی ته به ما په وخت راوستی هغه وایي سمېدل پرېږده وي کوم استاد ده چې بودل هم د هغه کېړی مې چوري یا بوټان یې را باندې تنګ دي وي خپې راله خو وي چې ورته وکتل نو بیا په مخه کو او استاد دی وایي دا بوټان دې وباسه دا ظالم شی راوستی نو ګوره یاد ساته چې دنیا یې وران کړي او ته مولوي صاحب له دم لبوځي هلته هم نه سمیږي د مولا بوټان به بیا را پټوي پردی سپلی کې به خپه ورکوي خو دینداره به نه جوړېږي دینداره به هله جوړېږي چې کله ته هغه ته قرآن او سنت وښیې دا خپل ماشومان د محلې کې د مولوي صاحب ته قاریانو ته رانږدې کې چې دوی ورته قرآن بیان کړي بېشکه ښه ډاکټر ترې جوړ کا بېشکه ایم ای دې وکړي بېشکه ایف ای دې وکړي بېشکه ایف ایس سی دې وکړي پی ټی سی دې ورپسې وکړي ډبل ایم ای دې وکړي ای پی ایچ ډي دې وکړي ای خارجي ډپلوماګانې پې وکړه ښه فزکس دې مو وایي ښه کیمسټري دې مو وایي ښه بایولوجي دې مو وایي خو چې دې بهترین ډاکټر ولې نه وي بهترین انجینر ولې نه وي لیکن یو بهترین مسلمان هم وي د خپل اسلام نه هم خبري دا نه چې تنخواه ولا کالي خو چې ستا جنازه یې بیا د کیکر د ډکې شاته ولاړي په خبره پوهېږي که نه ډېر تعلیم یافته چې د پلار په جنازه کې شریک شوی الله اکبر سره ډایرکټ سجدې له تللی اوس سجده کې جنازه کې الله اکبر سجده کم دغسې چې رکوع سجده ورکړي کم ځای جنازه کې نو بیا چې سلام جر باسلی شو راغې نو په لاره وایي یاره مونږ خو چې ټول عمر منځونه کړي دي الله اکبر سره په کته ځي خو زما دا قسمت داسې و چې نن زه ودرېدم دا مېرمنټه سجدې له هم لا نړو هلکه تا خو ټول عمر منځونه چې ته لیدلي دي خو جنازه خو دې نه ده کړی نو خپل ماشومان دې ته دیني تعلیم ورکړه ورنه بیا چې ته مقصدي خبرې ته راوباسي ته ورته د مقصد خبره کې ستا د مقصد خبره به غورځوي ماشومان شي داسې ډېرو ماشومانو نه نن مور پلار تنګ دي که نه دي تنګو پلار نه نن ماشوم ګریوان ته لاس اچوي ولې اچوي نن ماشومان ولې بې سره دي نن اولاد ولې بې دینه دی نن د اولاد نه مور پلار ولې په ټینشن دي هر پلار وایي چې الله بچی نه دی راکړی غم یې راکړی دی ټینشن یې راکړی دی پریشاني یې راکړې ده هر لوی وړوکې هر مشر سړی په دې غم باندې ککړ او پریشانه دی چې دا اولاد به مې څنګه سم شي
شي نن اولاد بے حیاي ته ولې روان دي نن اولاد ظلم ته ولې روان دي مرکزی وجه دار چې تا وته دین نه خولې کدی اولاد ته دین خو دا به تا سره جګړې نه کوي کدی اولاد ته دین خو دا به مقبره کې چرس نس کی کدی اولاد ته دین خو دا به وجرو کې لړو نه کوي کدی اولاد ته دین خو دې برزش پکې رکټ نه کوي کدی اولاد ته دین خو د شپې تر یوې بجې پورې به په یوټیوب او په ګوګل او فیسبوک کې نه لګیا کدی اولاد ته دین خو دا بس تا گریوان تلاس نه چی پر رب مې دې قسمی چې دین دې ورته نه خو ته هزار ها تعلیمونه په وکا هزار ها طریقې ور سره وکا دا ستاره پر ناسور دې او ستاره پر چې کم دې دا یو غم دې دل چې ته د فائدې کار کې د فائدې نه به مخړی اخیری خبره کوم مشهور خبره ده ماشوم ډیر بیمار او ټوخېدو سره ګولې خوړلې نه نو کله کله کې خیال یا غویم خوراک نه کی کنه خلکو به طاقت بوتل کې خاص دوايي ور بخلک نه یا به ولا پیړه کې څه شی وروګه کله ماشوم نم غوي جوړ شي بیا بوله پیړه کې خوراک ورکې نو هغه ولا په د لاډو لیدلې لاډو هغه کې ورته ګولې خخ کړه د سپرج کې خدا پناغرزه کوونده او تواس کوي بچي هغه پرج کې لاډو پروت دی هغه اوخره مده خوړلې دی هغه کې خو ته ګولې خو یو ورځ پس دی بیا هم ټوخېدو هغه چې ګولې خو کار نه لري او ته تا هغه لاډو نه دی خوړلې وی لاډو مې خوړلې وډو کې مې د ورزولې چې لاډو کې خو الله دې غیر کې پتا ما لاډو کله خوړولې خوش بګي ګولې نو چې ته ورته بیا د مقصد کار حواله کې ماشوم به دې مخړې ولي دین دې وطن دې ګولې الله رب العالمین دې زموږ تاسو ماشومان دیندار کی دې وړو سو انعامي ترتیب